نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنذرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم.
سورة الاعراف یوسل 9 نمبر آیت دی. هو الذی دا اللہ پاک هغه ذات دی خلقکم چې تاسې پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی. وجعل منها زوجها او پیدا کړی دا د دې نفس نه د بیبي لیسکن الیها د پاره دی چې دی آرام حاصل کړي د دې سره. فلما تغشاها پس هر کله چې د نزدې کتو کو د دې سره حملت حملا خفیفا نو هغه حامل شو په حمل سپک سره. فمرت به پس دې تیرېدل کول په دې حمل سره یعنی ګرځېده را ګرځېده به. فلما پس هر کله اثقلت دعوا الله ربهما پس هر کله چې دا درنه شوه حمل غټ شو دعوا الله ربهما نه دې دعا وکړه د الله پاک نه چې رب د دوی دی. لئن آتیتنا دعوا الله ربهما دعا وکړه د دواړو د خپل رب نه د الله پاک نه سوال وکړه. لئن آتیتنا صالحا کچره تا موږ ته راکړه نیک اولاد لنکونن من الشاکرین موږ به خامخا شو د شکر ګزارونه. فلما آتاهما پس هر کله آتاهما چې ورکړ دوی ته الله پاک صالحا اولاد یې نزوی جعلا ګرځوي دا دواړه له د الله د پاره شرکاء شریکان فيما پاغه سکی آتاهما چې ورکړ دوی ته الله. فتعال الله پس چت الله پاک عما دا غسن یشرکون چې دا کافرانو سره شریک ګرځي. دلته ګڼ واقعات اگر چې مفسرینو ذکر کړی دي لیکن صحیح قول دار چې کوم عام مفسرین او محققین ګرځي هغه دا دي چې دا آدم علیه السلام اولاد مسله ده. اولاد یې کله سوالو کې چې موږ ته نیک اولاد ملو شي موږ به د الله شکر وباسو لیکن چې کله ورته اولاد نیک ملو شي په هغې کې د الله سره شریکان جوړوي بیا د غیر الله په نوم باندې شرکونه کوي. نو دلته د آدم علیه السلام اولاد مراد دي ځکه چې آدم علیه السلام هم د هر قسم کبایر او صغایر او شرک وغیره نه پاک او د ببي هم د کفر او د شرک نه پاک و. نو نسبت د آدم علیه السلام اولاد ترې ایشرکون د شریکان جوړوي د الله سره ما هغه څه لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولی وهم یخلقون دوی په خپل باندې پیدا کړی شوی دي. ولا یستطيعون لهم نصرا او دوی طاقت نه لري د دې خپل عبادت کوونکو د پاره نصرن د مدد کولو ولا انفسهم ينصرون نو د خپل ځانونو دی مدد کول شي. دا چې خدایان دوی جوړ کړي چې د خپل ځان امداد وغیرہ سکول شي او نه د خپل عبادت کوونکو. وان تدعوهم الى الهدى کچریترا وبل پیغمبر علیہ الصلات والسلام الى الهدى دی هدایت طرف تعالی يتبعوكم دی ستا تابعدار نکوي دا مشرکان کافران سواء برابر دا علیکم پتا سو باندې ادعوتموهم دا چې تاسو را بلې دوی ام انتم صامتون یا تاسو چپا شي د پاتې شي د دوینا یعنی ته په خپل غاړه خلاصو نور کته دعوت ورکیو کنه ورکې د دې د پاره برابر ذکر دی خو نه قبلي د کافرانو حالت دی. ان الذين تدعون من دون الله يقنا کسان چې عبادت کی سوا د الله پاک نه عباد امثالکم هغه بندگان دي تاسو پشان فدعوهم پس تاسو رو بلې دوی فليستجيبوا لكم پس پکاد چې دوی تاسو عباد تاسو دا خبره قبول کی تاسو دا فریاد او आवाज ووري ان کنتم صادقین کچری تاسو په خپل دعوه د شرک کې رښتونی یعنی تاسو کوم خدایان عبادت کی دام بندگان دي مخلوق دي دا مخلوقات دي تاسو आवाज ورکړي چې تاسو دا پیغام قبول کی یا د قبرونو والا عبادت تاسو کوي هغه ته आवाज ورکړي چې تاسو پیغام قبول کو تاسو مدد وکړو او الله جل شانه چې کما د الله رب العالمین کارونه تاسو د خپل معبودان باطلو ته منل دي نو چې دې تاسو دا خبره اومن لو قبولې کبد بیا تاسو په دې خبره کې رښتونه حقیقت دار چې نه قبلي. الهم ایشتردوی د پارا ارجل خفی یمشون بها
چې دی روان دی پاغي باندې ګرځي پاغي باندې املم اے دنیا شتر دوی د پا لاسونه یبتشون بیا چې دی پاغي باندې نیول کيم املم اعین یاشتر دوی د پاسترګي یبصرون بیا چې دوی لیدل کی پاغي باندې املم اذان يسمعون بها یاشتر دوی د پارق وګونه چې دوی اوري پاغي سره قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام ادعوا شرکاءکم تاسو راو بلی ټول خدایان خپل ثم کیدونی بیا زما خلاف تاسو تدبیر جوړ کی پلا تنجرون تاسو ماته مهلت مرا کوي خدایان ټول لا جمع کی ما ترې څه تکلیف ورسي ان ولی الله الذي یقینا زما مددگار الله پاک هغه ذات تنزل الكتاب چې نازل کړی دی قران کریم کتاب وهو يتولى الصالحين او دغ الله جل شانو کارساز د نیکانو دی مددگار د نیکانو دی والذین تدعون من دون وغ خدایان چې تاسو عبادت کوي سوا د الله نه لا یستطيعون نصرکم دی طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم د خپل ځان ینصرون دی مدد کول شي وان تدعوهم الى الهدى وكثر تروا بل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی هدایت طرف ته را بلی لا يسمعوا دی خبر النور یعنی اوریه قبلینا داس اوریدل چې هغه قبل ولدي هغه دوی نه کوي وترم تبوین دوی لرا ينظرون چې دی ګوري لیک تا ته هم لا يبصرون حقیقت کې دی لا يبصرون هیڅ نویني په غړې دل سترګو بتا ته ګو لیکن استاد قتل د دوی داسې دی لکه وای چې دی او تاسو وینینا په نسبت د حق قبل ولد خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته اختیار کړه عفو نرمی درگذر وامر بالعرف او ته حکم کو ودنه کې او اعرض عن الجاهلین ته مخواړه ود جاهلانو نا واما ينزغنك من الشیطان کچری اورسیږي ته پیغمبر علیہ السلام من الشیطان د شیطان د طرفنا نزغن وسوسه فاستعذ بالله فاستپنو غواړه په الله پاک باندې انه سمیع علیم بشک الله پاک اوریدن کې او په ذات ان الذين اتقوا بشک کسان اتقوا چې تقوا اختیار کړه الله نه یریږي اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې اورسیږي د وسوسه د شیطان د طرفنا تذکروا نو دی الله رایات کی فیضا هم مبصرون پس په دغه وخت کې دوی لیدل کوي یعنی حق ته په دغه ټیم کار کوي شیطان سو وسوسه واچي دی الله یاد کی د الله نه پنو غواړي هر څه تخکاری چې شیطان وسوسه تن لري و اخوانهم او رونه د دی یمدونهم فی الغی د دی کافرانو مشرکان رونه چي دي یمدونهم فی الغی دوی راکاږي سرکشه طرف ته یاد شیطانان دا کافران چې د مشران او د رونه چي دي ملګری د دې چې دي ناغه خدا شیطانان دي نو شیطانان د سرکشه ته گمراهی تراکاږي ثم لا يقصرون بیا دې هیڅ قسم کو تاهی نه کوي په دې گمراهی کې و اذا لم تاتهم بیايه او هر کله چې ترونه دوی ته بیايه سم معجزه د دوی طبیعت مطابق قالوا دوی وای لو لجت بیتها تاولی پیش نکړو وړاندې نکړه دغه معجزه د ځان نه د دې کافرانو خیال دی چې نبی عليه السلام معجزې در ځان جوړي نو دا شان معجزه د طبیعت مطابق جوړه کړی و قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام انما اتبع ما يوحى الي من ربي یقینا زچیم د تابعداري کوم دا غي سوچ ما ته وحی کول شي من ربي زما د رب د طرفنا هذا بصائر من ربكم دا دلائل دی من ربكم استاسو د رب د طرفنا وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم دی قوم د پاره منون چې ایمان نوړي و اذا قرئ القران او هر کله چې لستل شي قران کریم فاستمعوا له تاسو وکیږ دی قران کریم ته وانصتوا تاسو چپ شي لعلکم ترحمون د پاره دی چې پتا سو باندې رحم شي مفسرین فرمایي چې دا آیت د مانځه فرض مانځه بارک کې نازل دی کله چې فرض مانځه کې امام تلاوت د قران کریم کې الحمد یا بل صورت وي نو تاسو ته وکیږ دی او چپ شي یعنی مقتدر امام پسې خاموش ادریږي الحمد او صورت د دې نه وي که هر منځوي 15 وخت منځ هر منځ امام قرائت کوي مقتدی ته حکم د خاموشي دی قران او حدیث دا مسله ثابت ده او امام پسې سړی قرائت کوي
الحمد ویا بل صورت امام پسې ولاد مقتدری دا د قران کریم مخالفت کوي وذکروا تیات ک ربک خپل رب لرا فی نفسک فتنهای کی تضرعا فعاجز سرا وخیفه نو پیر سرا ودون الجهر او نه پوچت واسر من القول د بینانا بالغدو په وخت د سحر کې ولا سوال په وخت د ماقام کې ولا تکم من الغافلین او تمکه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنا خبرنا ان الذين بشکا کسان یعنی فرشتي عند ربک چې استاد رب سره دي لا يستكبرون عن عبادته دي تکبر نکي د عبادت د الله پاکنا ويسبحونه او دوی تسبیح بیانې د الله جل شانه وله يسجدون او خاص الله پاک ته دي سجدي کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين